أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سورة السجدہ 7 نمبر آیات. په دې 7 نمبر کې دلیل عقلی ذکر کیږي د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې، او د سره سره هغه احسانات ذکر کیږي چې کومې د انسان سره خصوصي تور باندې کړی دي، چې دغه ټولو خلاصه دا د الله تعالی د بندګۍ مستحق دی او بندګۍ صرف د الله تعالی پکار ده. الله تعالی وی الذي حق الله احسن كل شيء، چې خیسته پیدا کړی دی هر یو شی، خلقه او دغه مخلوق یې جوړ کړی پیدا کړی دی، وبدأ خلق الانسان من طين، او پیدا کړی دی په او پیدا کړی دی پیدایش شروع کړی دی پیدایش د انسان د خاټې نه. الله تعالی د ذات ته کوم څه پیدا کړی دي خیسته پیدا کړی، د کم سیس د کم حکمت د پاره چې پیدا کړی دي، کم کار د پاره د هغه کار صلاحیتونه به کې پوره موجود، نو په دې وجه باندې هر شی چې پیدا کړی دي خیسته پیدا کړی دي، او بیا د انسان د پیدایش آغاز د خاټې نه شوی. دې ځکه چې الله تعالی چې کوم انسان باندې کوم احسانات کړی دي، هغه احسانات ذکر هم دي، او دې سره سره د لوی قدرتونو ذکر دي. هغه دا چې انسان اشرف المخلوقات، انسان په سر باندې ډېری ذمہواری د الله تعالی بندګۍ، د الله تعالی په ځمکه باندې د الله تعالی د نظام د پاره قرباني او د دې حاکمیت د هغې په وس کې د انسان د پاره چې الله تعالی کوم څه ورکوي، غزان لزان اعزازات د انسان خبریتري د انسان ژوند په تمام مخلوقاتو نه په ښه انداز باندې د کامله طریقه باندې دی. نو دې ځکه کې یو دا چې احسانات د الله تعالی د انسان سره ډېر زیات دي په نسبت د نور مخلوقاتو باندې، یو خبره ده. دې ځکه کې د دویم سوال حل داسې دی، یو شک به راولاړېده چې د انسان ځکه قیمتي دی چې کېدای شي د کوم شي نه انسان جوړ شوی دغه شی به ډېر قیمتي، ځکه به انسان قیمتي، ځکه عام اسبابو کې همدغه شانته کې چې کوم څه قیمتي هغه چې کوم موادو نه جوړ هغه مواد قیمتي اصلي، نو کېدای شي انسان په دې اعتبار سره ښیي. نو الله تعالی جواب کوي چې دغه خبره د سره نه ده، د انسان د پیدایش آغاز د خاټې نه شوی. خاټه عام دنیا کې یو شان خاټه ده، د خاټې هېڅ قدر هېڅ قیمت نشته دی، عام شی دی، هېڅ شی نه دی، لیکن دا د الله تعالی قدرت ده چې د خاټې نه دومره قیمتي شی جوړ کړی دی. نو په دې ځکه کې د الله تعالی د عظیم قدرتونو او د عظیمې کارګزارۍ چې کوم دی نو اظهار دی په دې طریقه باندې. ثم جعل نسله بې ګرځولی د نسل د انسان من سلالة من ماء مهین، من سلالة د خلاصې د اوبو بې قدرونه. د انسان سلسله نسب چې کوم روان دي د قیامته پورې، دا د یو بې قدره اوبو نه انسان جوړېږي چې دغه اوبو هېڅ قدر او قیمت شته دی نه، او د هغې نه بعد دومره قیمتي انسان جوړېدل او دومره غټې ذمہوارۍ سنبالول او دومره لوی صلاحیتونه لرل د الله تعالی د لویو قدرتونو نه دي. ثم سواه، به د انسان برابر کړی دی، ونفخ فيه من روحه، او پکړی دی په دې کې روح خپل، یعنی الله تعالی د خپل طرف نه په دې کې یو روح واچو خپل قدرتونو سره. وجعل ابي ګرځولي لكم السمع، ستاسې دپاره غوږونه، والابصار او سترګې، والافئدة او زړونه، قلیلا ما تشکرون، ډېر کمه به تاسو کې شکر وباسئ، د دې نعمتونو اظهار به وکړي او د الله تعالی دین به ومني. دا دومره لوی احسانات ډېر کم خلک به چې په دې باندې قولي او عملي شکر ادا کړي، زیات خلک به دغه شان بدرحه او ګناهګار ګرځي. وقالو او دوی به ویل، دا زجر ذکر کیږي د هغه خلکو دپاره چې کافران دي او د قیامت او آخرت نه منکر خلک دي. د هغوی د چالاکۍ انداز ذکر کیږي، د هغوی قباحت ذکر کیږي، به د هغې د جواب طریقه ذکر کیږي، جواب ورته داسې پکار دی. وقالو او دوی کافرانو به ویل اذا زللنا، هر کله چې موږ ورک شو په لار د بزمه کې. څنګه ورک شو؟ کافرانو به ویل چې موږ کله مړه شو خاورې شو، خو د زما کې څه موږ ورک شو، بیا موږ څنګه را پیدا کېدل، را پیدا کولو نه ووتلو، بیا به دغې نه باوجود وروسته موږ دوباره ژوندي کېږو، د ورکېدلو نه وروسته موږ دوباره ژوندي کېږو. نو د خپلو خاورېدلو د دې ورکېدل ویل ائنا لفي خلق جدید، آیا موږ به شو په پیدایش نوي سره بیا به دنیا ته بیا به ژوندي کېږو او الله مخې ته به ورځو. نو که خیال هم کېږي د دوی د ظاهري د انداز داسې دی، دوی یو داسې وایي چې د خپله مړ ته ورکېدل وایي چې موږ به ورکېږو، دوی د سره مني نه چې دا فرشته به راځي او د هغه زموږ نه به تپوس کوي او موږ به وجنې روح به رانه اخلي. هغه فرشته چې کله انسانانو نه ساه اخلي، کافرانو نه ساه اخلي، نور ځایونو کې مضمون تېر شوی دی چې کافران وحي سزاګانې وله ورکوي. د وهلو په ټیم کې د کافرانو وحي
او سزاګانې ولا ورکوي نو دوی یو هغه خبره ورکوي چې ګنې فرشته ساخلیو لا موږ له سزا راکوي هغه خبره غیب کوي نو دا غین تعبیر بس ول الناس سره کوي چې موږ بس صرف خاورې کیږو نور تاسو نشته رسول د وجلو والا ذمہوار څوک نشته دی خبره ځان تاسو نه کړله او دوی مو چې ائنا لفی خلق جدید آیا موږ به شوبه پیدایش نوې سره نو دا انداز له تعجب د جدر حیرانتیا خبره ده حالانکه دوی تعجب نه کاوه دوی انکار کاوه او چې انداز د تعجب اختیار کړو نو بده ځکه چې د کافرانو د قیامت نه انکار کول او بیا د هغې لپاره دومره د چالاکۍ د دوکهبازۍ الفاظ استعمالول دغه ذکر دی او بیا د جواب طریقه د جواب یې څه پکار دی په کومه طریقه باندې پکار دی الله تعالی وایي بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات در خپل نه منکر دي تعجب نه کوي د تعجب از انداز اختیار کړل چل کوي اصل کې دوی منکر دي چل کوي تاسو سره نو په دنیا کې د اسلام دشمنانو هم د انداز دي کله چې د اسلام سره دښمنی کې د اسلام سره زده بغض کله برا پاسي کې چې آیا زه هغه دین ومنم چې په کم کې د ترقۍ تر رکاوټونه موجود دي سود پکې حرام دي دهشه پکې حرام دي رشوت پکې حرام دي آیا دغه دین زه ومنم تعجبي انداز اختیار کوي حقیقت صحیح در دین یخ نصری به قائل نه منکری کله به دسه وږي چې آیا زه هغه دین ومنم چې پاره کې زنانه په کورونو کې بناستي برقو کې برقې به ګرځي آیا هغه خبرې زه ومنم دسه مولا ومنم دې مطلب صحیح اصل کې د دین منکری خدای او انداز یو چل چالاکی انداز دی چې کنه زبر خلکو خپکیږي منو داغي وجنه ما اختیار بل لار اختیار کړ کله به وایي آیا زه هغه خلکو خبري واورم هغه مذهب اختیار کړم چې پاره کې د انساني حقوقو خیال نه ساتل شوی او ځان نه برسي د حقوقو یو غمخوار جوړ کی او چې تاریخ به ظلمونو داستانونه ډکی او په اسلام به اعتراض کوي چې بده حقوقو خو دي خوښ شوی نو دا ټول الفاظ با خو دي خو کله د انصاف په نوم باندې انقلاب را شروع شي د مذهب په مقابل کې کله د قوم په نوم باندې کله ترقۍ په نوم باندې کله په بل نوم دا ټول نمونه بخواږي او د مخ شاته بل لوی زهر پراتی نو دې ځکه کې د کافرانو هغه انداز د سي دي چې ښکارا انداز د تعجب اختیار کړي د ګویا موږ حیران شوي یو حقیقت څنګه دی حقیقت کې دوی د اسلام په خد دشمنان دي بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات در خپل منکر دي په دې وجه باندې تاسو په ډیر زیات اعتراضونه د خلکو نه اوري او بلکې د خپل مسلمانانو نه باور د کافرانو نه بسې تر سوال وکړي څه ګیله به وکړي چې یاره مذهب څه کوي خو مزدغه موږ کوو او روزه سره حج او زکات چاته منی کړي اسلام د چا نه غواړي کوم ځای کې اسلام غواړي دغه دی کنه نو دوی د دمر ازلی لوی دین راخلی او د یوسو جزونه کې اور بندي نو یو کمال دا د جدي اصل کې د حاکمیت نه اسلامي حاکمیت مخه نیسي چې کله د اسلامي حاکمیت مخه نیسي نو یو هغه د حاکمیت نه به انکار شي بل بر دین وړو کې خلک بزرونو کې بواچول شي کنه دین د یوسو خبرونو د نور خبرونو نه د الفاظ چالاکی د ادار الفاظ هغه دورنګي او غداری نو د ځکه کې دا د مخ کې روانه خبره ده نو زیرک او خیال خلک بدایي چې د اسلام په دشمنانو بم کړک نظر ساتي په خلی په الفاظو باندې خطا کیږي یو خبره او دوی د غلط الفاظ دوکبازي الفاظ بار بار به اصلاح کوي چې د الفاظ د سینې بګار د سي بګار دي د سي مو یا دی بل شانت کې وایا اصل حقیقت د سي دي دا د وخیارتي علامات دي او د زرکتي علامات دي نو دا د کافرانو د سوالات انداز شو او دا غوی غلطه طریقه باندې الفاظ تعبیرات او ظاهر یو شانت کې باطن بل شانت کې اوس جواب ته وښ قلت ورته وای پیغمبره يتوفاكم ملك الموت الذي وجن بتاسو لره فرشتہ هغه او کې لبیکم چې مقرر د بتاسو باندې او جواب ته وښ یو انداز دار تاسو ویل چې آیا موږ چې کله ورک شو بس مکه ورکه نه دي فرشتہ به راځي صاحب درناخلي او نور زګینو کې دي چې یضربون وجوههم وادبارهم د مخونم شاګانی بدل وخین روح بدل علي د نام نالي کم چې کافران خلکی نو خبر ځان ته دونه ما اسانه وایي چې نظر کتن دونه آسان دی ایله بجو خاور ته ورغورځي ګورک په دونه آسان نه ده دا خبر اصلاح او دا د فرشتہ رب تاسو باندې مقرر ده ثم الى ربكم ترجعون بیا تاسو خود رب ته واپس کیږئ دا اصلي جواب دی موږ ورکیږو بیا ونه را پیدا کیږو الله تعالی وایي ثم الى ربكم ترجعون خود رب ته واپس کیږئ ورکیږي به کې نشته دی مخه الله مخه ته ورځي د حساب کتاب د پاره خپل اعمال ټول جزاء او سزا پیش کیږي دا ورکیدل نه دی او ختمېدل نه دی بلکې دوباره الله مخه ته پیش کېدل دی اصلي جواب به دې څنګه چې ثم الى ربكم ترجعون د دې اعتراضونو او دا مخکینه چې کوم دی ثم قول يتوفاكم ملك الموت الذي وكيل بكم ورته وایي چې وجه تاسو در هغه فرشتي چې تاسو مقرر دي نو بده کې تخویب ته اشاره ده یری ته اشاره ده چې ګوره په دې دنیا کې د ځکدن په حالات کې هم تاسو خیر نشته به دغه نه بعد رب مخه ته ورتل بیا مو خیر نشته
منځ کې برزخ ته نه د برزخ احوال ته په خپل معلوم کا چې دنیا دې بے خوند شو آخرت دې بے خوند شو نو منځ کې قبر به کم څه کې صحیح شو قبر په خپل باندې هغه ژوندم بے خوند شو اندر تخفیف انداز شو الله تعالی ولا تراک توین ای پیغمبره اذ المجرمون ناکس رؤوسهم هغه وخت چې د مجرمانو ټټکړي خپل سرونه عند رب خپل در خپل رب باندې قیامت کې سرونه ښکته نیولې ملامت خلک د سي جرم مجرم سره چې کړه د جرمونو سماري سم خامخي کې دغه شاندي سره ښکته نو کافرانو بسرونه ټټکړي خپل رب او بیا به وي ربنا ای رب زمنګا ابصرنا من ولید او سترګم کار شروع کوس وسمعنا من واوردل یعنی د پیغمبرانو خبري صحیح وسم غوګونم کار شروع خوس عمل زګینه نشته نو پرجعنا من واپس ک دنیا ته نعمل صالحا چې من عمل وکړ نیک ان موقنون یقینا من وس یقین کوون کیو وسم یقین راغی سوالونه مینتونه مشروع کی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وکړه دغه حالت اوریدو ولو شئنا ک الله وک من خوخوي ک زمن خوخوي لا اتینا من ورکړه کل نفس هر یو کسته هداها هدایت دهغي ولكن حق القول مني لیکن پیوشوی د وینا مني زمانه طرفنا لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين چې زبخامه ډکوم جهنم درا من الجنة د پیریانو نه چې کوم بګي کافران دي والناس د خلقنا اجمعين د ټولنا کافران کوم انسانانو کې پیریانو کې د ټولونه بډکیږي خلاصې دا شول چې اصل کې د الله تعالی حکم او فیصله د سیده چې کوم کسان د کفر او د جرمونو یو حد ته ورسیږي هغه ته الله تعالی هدایت بیان نه ور کوي هم دغه شان دی پریدي الله تعالی غیر توفیق نه ور کوي هم د سی پریدي او دغه کسانو نبی الله تعالی جهنم ډکوي نو بده وجه مان د کسانو توفیق په دنیا کې نصیب نشو د صفات دي او الته کې جدي کوم ارمانونه کوي نو هغه ارمانونه په وجه باندې هم دنیا درو پس کې دي نشي هم د سی پاتې کې جهنم ته بزي فذوقوا الله تعالی ورته وي یا په ذریعہ د فرشتي ورته وي فذوقوا وسکي بما نسيتم هغه څه چې تاسو یې کړیو په دنیا کې تاسو آخرت نه مانو د اعمالونو سزا او جزام نه منله تاسو نه یېرو نو وسکي لقاء يومكم هذا د ملاقات د ورځ خپل چې دا ورځ ده د دې ورځ ملاقات خون وسکي څنګه چللی وذوقوا او وسکي عذاب الخلد عذاب همیشه یعنی د سورہ ذو قسانه ده عذاب مستقل بما كنتم تعملون بسبب د هغه چې تاسو کول دې ځکه نه پوری د مؤمنانو د کافرانو احوال دی او حدا پوری بیان شو دې ځکه کې د بیا د نږدې سبقونو کې زیات احوال د کافرانو دي نو دې کافرانو بس متصل احوال د مؤمنانو ذکر کیږي سورۃ عنوان کې موږ ویلو چې د سورۃ اصل عنوان دا د کافران او مؤمنان د اسلام دشمنان او د اسلام سره محبت کوونکي خلک په دنیا کې هم او په آخرت کې د اغوی د علامات باندې په جندل چې دا خلک دي په علامات سره بخکاره صفات او نقص سره کافران او مؤمنان بیلول هم په دنیا کې هم په آخرت کې د سورۃ سورہ سجده عنوان دی اصلي مقصودی مضمون دی اوس دې ځکه کې خاص صفاتونه د مؤمنانو ذکر کیږي چې د خود کافرانو احوال دي د مؤمنانو بس څنګه احوالي دنیوي احوال به څنګه او اخروی احوال به څنګه الله تعالی وایي انما يؤمنون یقینا ایمان راوړي بی آیاتنا زم بیاتونه مانی الذين حاکسان اذا ذکروا بها هر کله چې نصیحت کې هر کله چې نصیحت کیږي د خلکو ته بها په آیاتونو سره د دې آیاتونو په ذریعہ ته نصیحت کې سم لارې دراولي او د الله تعالی آیاتونو ورته وي خر دي پریوځي سجدن په سجده باندې یعنی هغه کوم ځای کې سجده راشي نو بس ډایرکټ په سجده باندې پریوځي سجده وکي نو دا څه چې کوم دي خر سجدن در انتهایی عاجزی او تابعداري نه کنایه ده مکه چې کوم دي کافرانو مبارک ذکر شو چې ولا مستكبرا هغه ته قرآن آیاتونه وي نو واپس یو ځان غټ وګڼي چې دا خبرې وزغمانم دا ځان کې زرا ولما زه دې خبرو قابل ما نو هغه د شي دغه په مقابل کې مؤمنان څنګه وي مؤمنان د دغه آیاتونو ته واوري نو خر روزته جدن دی په پریوزي په سجده باندې ځان غټ نه غني واپس کیږي نه وسبحوا او د الله تسبيحات بیانوي بحمد ربهم سره د حمد در خپلنا تسبیح او د حمد منځ کې مخکې موږ فرق بیان کړی دی هغه فرقونه بیان ساتي وهم لا یستكبرون او دي ځان لوی نه